متقین مانا چې یتقون الشرک ما بدان د شرک نه بچ کړي وي او تقولا د درم عذر رد دی او تقولا یا چې اون وای سوک سړی چې حین تر العذاب کم وخت هغه عذاب ګوري چې لو ان لی کرتن کمال پارا دوباره تلل و دنیا ته فاکون من المحسنین نو زبوم د محسنانو نا المحسنین مانا الموحدین مدارک وای بلا دری اقوال دا غی ذکر شول دری بانی رد شوی اس بلا داغی جواب دے چی بلا ولینا قد جاءت کا آیاتی یقیناً تا ترسیدلیو دما آیتنا نو تا تکذیب کو ددی واستکبرتا او ځان دلویو گنو او توی د کافرانونا و یوم القیامتی تخفیف اخروی او پرز د قیامت بت گوری اغا خلق کذبو علی اللہ چی پا اللہ دروغ ویلی وی وجوههم مسودا مخون بددی تور وی علیس فی جہنم مثوا آیا نشت ندے پا جہنم کی ٹھکانا د متکبرینو وینجی اللہ الذین اتقوا بشارت او بچکی اللہ غ خلق لرا اتقوا چدان ساتی د شرکنا بمفازتهم داغوی د کامیابی د وجنا مفازہ مستر میمی دے سوک چدان د شرک نہ ساتی نو دا غی د کامیابی د وجنا اللہ دی بچکی دی با اللہ بچکی لا یمسهم السوء دا اس تفسیر دے دا المفازہ نبرسی دیتا تکلیف والا هم یخزنونا نبدی غمزن کیگی اللہ وم دلیل دے اللہ خالق د ہر سدے او غید پا ہر سباندی وکیل زموار لہو مقالید السماوات اللہ سکدی چابیانی دا اسمانونو او دزمکو والذین کفروا بیآیات اللہ اغسوک چی انکار کڑے دے دا اللہ دا آیتنو نانو دغدی تاوانیان قل فغیر اللہ تامرونی دا اس فادا مانا دا پدی تیر شو دلیلونو باندی تفریدا کلو اوایا مطلب دا شو چی یو خوا اللہ دے چی دادا صفتونے دی نو تاسو فغیر اللہ تامرونی نو تاسو بید اللہ نماتا حکم کوئی چی زدی عبادت حکم مانا تاسو مانا دا مطالبہ کوئی چی زدی دا اللہ دس اللہ سنا علاوہ د بلچا بندگیو کم ایوہ الجاہلون اے جاہلو ولقد اوحیا علت ما قبل مانا دا چی مانا دا دی تمتا سمکوئی چی زبد اللہ نما سوا دا بلچا عبادتو کم ولی ذکا لقد اوحیا الیک و الی الذین من قبلکا اللہ وی تا ندی دا تمن کئی دکا جے وہی شویدہ تا تا او دا تا نمخ کے خلقو تا جے خامخا کتا شرک اکو برباد بشیستا عملونا و شبت دا تاوانیانونا بل اللہ ننا بلکہ دا صرف اللہ بندگیوں کا اوشت من الشاکرین دا شکر گزارونا دا ناشکر نمو جوڑے گا ناشکر سوک دی ما قدر اللہ حق قدری نو زجر شو مشرکین لا چی دوی ناشکری کڑے دا دوی قدر انکو دا اللہ لائق قدر والارض جمیعا قبضته حالانکہ دا اللہ قدرت دسے دے چی دا ازمک اٹولا دا آغا پا مٹھی کی بوی پر از دا قیامت و اسمانو نبا ران غخت لکی شوی وی دا آغا پا خلاص کے دمرا قدرتونو والا ذات تے خودی حق سر پارم شریکان و شفاعو گنل سبحانہ وتعالی عما یشرکون ونفخ فی الصور تخفیف اخروی دے ونفخ فی الصور پکے بوکڑیشی پا سور کے نبیوش بشی چے سوک دی پا آسمانونو کی او سوک دی پزمکہ کی اللہ من شاء اللہ مگر چے اللہ غواڑی ناغیب بیوشی نہ بچی دا سوکتی ہوئی جبریل دے میکائیل دے اسرافیل دے ملک الموت او سوک وی حملت العرش فرختی
دی نه بیهوشه کیږي ثم نفخ فیه اخرى بیا به دوباره پوکې وکړې شي نو فاذا هم قیام ینظرون نو په دغه وخت کې به دوی ولاړ وي ینظرون ګوري به دو نفقو ذکر دلته راغی یو نفقت الصاعق او بل دا نفقت القیام او یو نفقه هغه مخکې ویلې وه وهم من فزع یومئذ آمنون چې نفقت الفزع چې کوم نفقې په نتیجه کې ټول خلق بیهوشه شي ټولو خلکو باندې خوف غبراهټ راشي واشرقت الارض بنور ربها دی کې د یوم الحساب او د یوم البعث بعد احوال بیانوي او رڼا بشي د ازمکه به روښانه شي بنور ربها د خپل رب پر رڼا سره ووضع الکتاب او کې به د ښودلی شي عملنامې وجیه بالنبیین را به وړلی شي را به وستلی شي پیغمبران و شهداو او گواهان براوړلی شي وقضی بینهم بالحق فیصله به وکړی شي د دوی په منځ کې په انصاف او په دوی به ظلم نه کیږي ووفیت کل نفس ما عملت دا لا یظلمون تفسیر دی اوس پورا به ورکړی شي هر سړي ته بدله د هغه کارونو چې هغه کړي وي وهو اعلم بما یفعلون هغه ښه پوه دی بما په هغه کارونو چې دی به کوي وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا وسیق الذین تخفیف اخروی دی او د شهادت نه رستو د جزا بیان ده و شهدا یوی کنه شاهدان براو بلل شي هغوی با گواهیانې ورکی د هغوی د گواهی په نتیجه کې به فیصله وشي څوک به جهنم لذي څوک به جنت لذي د جهنم والو حال بسوي جهنم طرف ته د تلو جنت والا با په کم حال مانی جنت لذي دا بیانوي اوس وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا او با شړلی شي کافران جهنم طرف ته زمرن ډلې سیقا شړل کیږي به حتی اذا جاءوا تر دې چې کله ورسی دوی هغه جهنم ته فتحت ابوابها دلته جزای ده نو کولاو بکړې شي دروازې داغي معنی یو ساحت لبدیلا د کولاوی دو انتظار غواړي وقال لهم خزنتها وبوي دیتا سوکیدار د جهنم جای نور اغلی تاسو سکا رسولان تاسو کنا چې بیانول پتا معنی تاسو معنی آیتونه دربستا او تاسو یې رولي وی لقاء یومکم هذا د دغیر د ملاقاتنا نو دی بوي بلا ولنا ولکن حقت کلمت العذاب لیکن ثابت شوا فیصله د عذاب په کافر باندې وبویل شي ادخلوا ابواب جهنم نو دی د جهنم دروازونا خالدین فیها ہمیشہ بیئی پاغی کے فبیس مثوى المتکبرین نو بد دیاد وسیدودت متکبرینو وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرات داوس بشارت اخروی تفصیلی وسیقا او روان بکڑے شی اغا خلق جزان ساتو در رب دنا فرمانینا دوی به روان کړي شي جنت طرف ته زمرن ډلې ډلې تر دې چې کله ورسی جنت ته په داسې حال کې چې کولاو به وي دروازې د هغې مفتحة لهم الابواب دروازو د کلاویدو انتظار بم دی له کول غواړي وقال لهم خزنتها او بوای دیتا څوکیدار د جنت سلام علیکم سلامتیا دی وی پتا سو باندې طیبتم خوشاله اوسئ داخل شئ دی جنت خالدین همیشه وقالو دی وی الحمدلله الذی صفاتنا د خدای توب د هغه الله دی چې پوره کړه مونږ سره وعده خپل او وارثان کړو مونږه د دې زمکه چې مونږ زیانی وو من الجنتی جنت کې نا حيث نشاو چې کم غواړو فنعم اجر العاملین نسخ مزری د عمل کوونکو وتر الملائکه حافین تبګور فرښتې گیرون کی دی من حول العرش د عرش گیر چاپیرنا یسبحون بحمد ربهم تسبیح بوای د رب د حمدونو او فیصله بوشي د دی په منځ کې بالحق په انصاف وکیل ویل شیوا الحمدلله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم
حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. د دې ځاینا دریم باب د سورۃ الاحقاف پورې. په دې باب کې حوامیم سبعه سورتونه دي، یعنی هغه سورتونه چې د هغې په شروع کې د حامیم لفظ راغلی دی او هغه اووه سورتونه دي. نو بعضنا قول منقول دی لکه ابن عباس نه چې دا حامیم د الله اسم اعظم دی، اسم اعظم دی معنا. او د دغه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول دی چې ان لكل شیء لبابا ولباب القرآن الحوامیم. د هر یو شیز د پاره یو حاصل او خلاصه وی او د قرآن خلاصه حوامیم دی. ابن مسعود رضی الله عنه وایي چې الحوامیم دیباج القرآن. دا حوامیم د معنا او د مفهوم او د مضمون په اعتبار سره د قرآن دیباج دے مانا اوچتا حصہ دا. اول صورت دے سورۃ المومن. مخ کے سر ربط دا چی رسو صورت کے رد شو د شرک فی العبادت، نو پا دی صورت کے رد دے د شرک فی الدعا. د شرک فی الدعا رد کئی چی اللتی ہی مخ العبادہ، چی دا د عبادت مغز دے. نو دیتا وی تخصیص بعد تعمیم. دویم ربط دا دے چی رستو صورت کے تخفیف دنیاوی و اجمالا، نو پا دی صورت کے مثال دے د تخفیف دنیاوی پا واقعہ دا فرعون. دعوی دا صورت مومن دا اثبات التوحید فی الدعا. او د توحید فی الدعا مطلب دا دے چی حاجتونا او دعاگانی صرف او صرف یو اللہ نا غاڑی. خلاصہ دادا چی صورت منقسم دے پدریو ابوابو کے. اول باب دے آیت نمبر 14 پورے. خلاصہ دی باب سلور خبری دی. اول ترغیب الی القرآن دے. دویم خبر دا زجر دے تخفیف اخروی دنیاوی دی مجادلین قرآن تا. او درم چې د مومنانو لا بشارت ته د ملائکو په دعا سره. مومنانو ته بشارت ورکی چې وګوره فرښتې به درله دعاګانې غواړي. نو څلورمه خبره ده د منکرینو د عذاب سبب ذکر کوي. حامیم تنزیل الکتاب من الله. د دې الفاظ متعلق خو مخکې مونږ ویلي وو چې دا کم صورت په شروع کې راشي نو دې ته وایي ترغیب الی القرآن او عظمت د قرآن. مطلب دا دی چې تنزیل الکتاب نازلول د دې کتاب د هغه الله د طرف نه دی چې العزیز غالب دی، العلیم پوه دی، غافر الذنب بخون کې د گناهونو دی، قبولون کې د توبې دی، شدید العقاب سخت سزا والا دی، ذی الطول طاقت والا، لا الہ الا هو الیہ المصیر. صرف هغه ته به وي ګرځېدل. ما یجادل فی آیات الله زجر. جګړې نه کوي د الله په آیتونو کې الا الذین کفروا مگر کافران. جګړې نه کوي د الله په آیتونو کې مگر کافران. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. دا فا تعقیب د پاره ده تفریده. نو دا فا او د مخ کی جملې په منځ کې یو خلا ده. ما مخ کې متاسو ویلو کنه قرآن کې لکه دا تواراشی نو التبلغن ادریگی. نو ادریدل دانه جساب واخلی مانا د مضمون په اعتبار سره سوچ وکا نو هغه خلا په خپل ذهن ډک کی. دا قرآن داسې د الله یو معجزانه کتاب دی. ته چې ورته سوچ کې نو هغه مز خلا به په خپل ډک شي. نو دغسې بیا قرآن ویل خوان کوي او سمجھ تم را دی. نو ګوره الله وایي دا اللہ پا آیتونو کی جگڑے صرف کافران کئی. نو دا پریدا دی دا اللہ پا جگڑ اللہ آیتونو کی دی جگڑے کئی. او کتا گورے چی دی سکا دیتا ہرا خوشحالی حاصل دا، مال او دولت ورسکا ډیر دے، حکومتونا سلطنتونا ډیر مضبوط دی.
نو الله وی فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، لہذا دوکه دی نکی تعالی را ګرځیدل د دی په خاریو کې، چې د دی خو کاروباری تعلقات د دنیا هر ملک سره دی، هر ملک کې د دی مال زی او راضی، نو په دې مدوکه کېږه چې الله به بچي نه، الله نه نشي بچ کېدی. کذبت قبلهم، که یقین دې نه راځي نو تاریخ وګوره، کذبت قبلهم تخفیف دنیاوی دی، تکذیب کړی و دین مخکې قوم د نوح والاحزاب من بعدهم، او دې رډلو دین رستو، احزاب رستو صورت صاد کې تیر شول کنه چې احزاب څوک دي. وحمد کل امت برسولهم، او اراده کړی وا هر امت خپل رسول سره لیاخذوه چې ویني وجادلوا بالباطل، او باسونه کړي وو دی په باطل سره لیدخذوا به الحق چې ختم کی به سره حق. فاخذتهم نماونی والفکیف کان عقاب، نو څنګه شو عذاب زما. وکذالک حقت کلمت ربک، تخویف اخروی دیوس، او دغه سی ثابت شوا فیصله در ربستا په کافرانو باندې، انهم اصحاب النار، چې یقینا دوی بوي اور والا. انهم اصحاب النار دا کلمت ربک دا، الذین یحملون العرش، دا بشارت دے موحدینو تا آیت نمبر 9 پوری. الذین آغا خلق چوچتی عرش، آغا فرختی، ومن حوله او سوک چدینا ارد گرد دی، فیسبحون بحمد ربهم، نو دی تسبیح وائی در رب دا حمدنو ویؤمنون به، ایمان لری پاغ باندے، ویستغفرون، او بخن واڑی للذین حق چا دا پارا آمنو چی ایمان راوڑ دے. دا فرختی دا غوی دا پارا استغفار کئی. استغفار د فرښتو څه دی؟ دعاګانې د فرښتو څه دي؟ وای ربنا اے رب زمونږه وسعت کل شیء، تا راګیر کړی هر یو شی په رحمت کې، په علم کې، په رحمت او په علم کې تا هر شی راګیر کړی، مار هر څه باندې ستا رحمت دی، هر څه ستا د علم لاندې دي. فاغفر للذین تابوا، نو دې ته وایي توسل شرعي، چې د الله صفت د دعا د قبولیت د پارا وسیله جوړول. فاغفر للذین، نو بخنو کې دا غچا د پارا چې توبه وکړه او تابعداري وکړه ستا د لار. وقهم عذاب الجحیم، او بچو ساتي دی د جهنم عذاب نه. ربنا ای رب زمونږ، او داخل کې دی د عدن باغونو ته چې تا دی سره وعده کړې وه، او هغه څوک هم چې نیکان دي د دی پلارانو بیبیانو او د دی د اولاد نه. انک انت العزیز الحکیم، ومن تقس وقهم السیئات، او بچ که دی د سیئاتنا. وقهم السیئات، دا سیئات دری معنی کی دیشی، لکه یو سیئات معنی غلط عقیدی، دویم معنی غلط اعمال، او دریم چې دی آفتونه مصیبتونه. نو د فرښتو دا دعا دی دریو واړو معنو ته شامل ده. وقهم السیئات، او بچ کې دی د سیئاتونه، معنی د غلطو عقیدونه، د بدو اعمالونه، د تکالیفو د مصائبونه. ولی ومن تق السیئات یومئذ، هغه څوک چې تی اوساتي د بدونه په هغه ورځ باندې، نو ته به پرې رحم وکړې، دا بستا د رحم نتیجه وي. وذلک هو الفوز العظیم، او دغه دا غټه کامیابی. ان الذين كفروا ينادون، تخفیف ته، یقینا هغه خلق چې کفر کړو، ینادون، دوی لبا आवाज ورکیږي، دوی با بلل کیږي، کلا یوم القیامت، دا ورته محذوف راو باسه، چې دوی با د قیامت پرد بلل کیږي، دوی تبا आवाज کیږي، چې لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم، خامخا غصه د الله ډیره وا، من مقتکم انفسکم، بوجه د غصه کېدو ستاسو د یو بل، لکه چې تاسو د توحید د وجنا یو بل ته غصه کېدی، نن تاسو د توحید د پرېښودو د وجنا د الله غصه د هغې نه په تاسو باندې ډیره ده. اذ تدعون الی الایمان،
تاسو به کله غوسه کېدئ کله چې تاسو به بللی کېدئ ایمان ته فتکفرون نو تاسو به ناشکري کوله قالو دی وی ربنا اے رب زمونږه امتنا اثنتین تا مرګونه راکړي مونږ ته دوه ځله او زندګي دې راکړي مونږ ته دوه ځله دوه موت او دوه حیات دوه مرګونه دې راکړي او دوه دې ژوندونه راکړي دي اول مرګ چې دې د رحم مادر کې د نطفه په صورت کې چې لا پکې روح نه اچېدلی دا یو مرګ شو بیا چې کله پر رحم مادر کې د کې روح واچیږي او دی بیا راشي بهر او چې کم ژوند مقدر وي هغې پورې وي نو دا دویم حیات شو دا اول حیات شو بیا چې کله دی هغه مقرر وخت په دنیا کې چې کم دله لیکلی دی هغه تیر کی او مرګ پې راشي نو دا دویم مرګ شو بیا دی مرګ نه رستو چې کله الله راپورته کي نو هغه دویم حیات شو د دې آیت دا راجح تفسیر دی امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا نو موږ اقرار وکړو د خپلو جرمونو فهل الی خروج من سبیل نو آیشته دی وتو د پاره من سبیل سلار جواب به ورته ملاویږي چې لیس الی خروج من سبیل لار نشته دی ذالکم زکا بانه اذا دعی الله وحده زکا چې کله الله بلل کیږي یوازې نو کفرتم تاسو به انکار کو او که شرک به کېدو هغه سره نو آتو منو تاسو به ایمان راوړو فالحکم لله نو فیصله نن د الله دا چې العلی الکبیر دی هو الذی یریکم آیاته دا دلیل دی او د فالحکم لله د پاره علت هم دی هو الذی الله غذات دی چې خی تاسو ته خپل نخې او وری ده تاسو د پاره د اسمان رزق نه مراد باران دی خدا باران د ډیرو قسمونو د رزق د ډیرو قسمو د رزق سبب دی نو ځکه ورته دلته رزقان ویلې وما یتذکر الا من ینیب او نصیحت نالی مگر هغه څوک چې انابت کوي فدعوا الله مخلصین له الدین د دې ځای آیت نمبر 51 پورې دویم باب دی او د دویم باب خلاصه ده چې په دې کې درې خبرې ذکر کړي یو خو دعوه د صورت او د هغې عظمت بیانوي دویم منکرین دپاره تخویف او دنیاوي او اخروي او دریم چې د ذکر کوي واقعا د رجل مومن د تشجیع علی التبلیغ دپاره فدعوا الله دا فاهم تفریعیه ده فدعوا الله معنا نو ابلا الله حاجتونه وغواړه د الله نه مخلصین له الدین خالص کوونکي یې تاسو د هغه دپاره الدین دغه بلنه دا صرف یو الله وبلا او بلنا دا هغه دپاره صرف وکا ولو کرے الکافرون اگر که بد گنی کافران رفیع الدرجات اوچتو مرتبو والد ذو العرش المجید ذو العرش عرش والد یلقی الروح من امره اچي دا روح د خپل امر سره علی من یشاء پچا چې غواړي د خپلو بندیانو نه لینذر یوم الطلاق دې دپاره چې ویری یوم الطلاق د ملاقات د ورځې نه د قیامت په نومونو کې یو نوم دی یوم الطلاق یوم الطلاق ورته په دې بنا باندې وایي چې هر بني آدم به خپل دنیاوي اعمال ته مخامخ شي یا الله تبدی مخامخ شي پیخ بشي لقاء یومکم هذا نو دلته ورته یوم الطلاق ویلې رسو یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده روح په باره کې دو قول دي یو دا چې د روح نه مراد وحی د وحی علی من یشاء من عباده بیا به د عباده نه مراد انبیاء اخیستل کیږي او که د روح نه مراد وحی وی
لکه د روح نه مراد قرآن یا وحی ده یو قول چې یلقی الروح من امره علی من یشاء، یو قول چې روح نه مراد وحی ده عام وحی. نو بیا با د عباد نه مراد وی انبیاء، او مطلب د آیت دغه وی چې الله مرضی دا چې څوک خپل پیغمبر جوړی نو جوړی کی، او داغه پیغمبری جوړولو مطلب بسی لینذر یوم الطلاق. دویم کول دا دی چې نه روح نه مراد خاص وحی دا چې قرآن دی. نو بیا به مونږ وو چې من عباده کې عام بندیان مراد دي. نو مطلب دا آیت دا دی چې الله دا قرآن ورکوي چاله چې غواړي د خپلو بندیانو نه. لینذر یوم الطلاق دی د پاره چې دی یرولو کی د یوم الطلاق نه. دا یوم الطلاق سده یوم هم بارزونا پکمرز چه بدئی مخامخ شی اللہ تا. لا یخفا علی اللہ منهم شئی نبشی پٹی دے اللہ نا دی کنا حس شے، او اعلان بوشی دا اللہ دخوانا چه لمن الملک اليوم دی چا دی پاردا بادشاہینن. دا بوی دا اللہ دخوانا اعلان وی، خب مخلوق کے بعد دی اعلان د جواب ورکولو سکت اچا کینی. نو اخفل بدا اللہ دخوانا جواب شی جل اللہ الواحد القہار الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. نن با بدل ورکی گی ہر سڑی تا دا غا کارونو چی دکڑی وی. لا ظلم اليوم ظلم بنوی ننا ان اللہ سریع الحساب. وانذرهم یوم العاذفہ او ایر ودی یوم العاذفتی اغنیزدی راتلن کی رزنا. یوم العاذفہ مانا یوم الساعت العاذفہ دا دے، یا بیا یوم الطامت العاذفہ اگر راتلن کی حیبت او یرنا دا خلقو یروا. داغی حیبت بسم رئی اذ القلوب لد الحناجر کل جدا ټول زړونه مری تک راشی کاذمینا ډکوی. نبوی ظالمانو د پارا من حفیم سوک ملګری ولا شفیع نه سوک سفارشی چې خبره ومنل شي. یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور پویږي هغه د سترګو په خیانت باندې او هغه چې پټي سینې. والله یقضی بالحق دم د الله صفت ته، اللہ پورا کئی حق. والذین یدعون او آغا سوک چی دوی بلی بیدا اللہ نا آغای نشی پورا کولے بشیئن حس شے. ولی ذکا ان اللہ هو السمیع البصیر، ذکا یقیناً اللہ دے السمیع اوریدن کے البصیر لیدن کے. دا ان اللہ هو السمیع البصیر فواصل. نو دا آیت چې کومه فاصله وی د آیت مضمون سره مناسبت وی. دا فاصل چې د دی کی دری مطلب کی دیشی. دا تایید هم ده، تنبیه هم ده، او دغه سي دا تعریض هم ده. تعریض دا تایید خود سے ده لکه مخکې د الله صفت ذکر شو چې یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور، چې الله صفت داده چې هغه د سترګو خیانت هم پیژني او ما تخفی الصدور هم الله ته پته وي. نو دې سره د هغې خبرې تایید کوي چې او دا یقیني ده ځکه چې ان الله هو السمیع البصیر. تنبیه داسې ده، تنبیه ده مشرک ته کافر ته چې وګوره یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور، چې الله ته هر څه پته ده. نو د دې علم الهی کنایه ده د سزا او د جزا نه، او دلته د هغې بد عملونه دي نو سزا نه کنایه شوه چې الله به درله د دې سزا درکوي. او دغسې دا کم خلق چې الله نه ما سوا غیر الله بلی ناغی د پارا تعریض او اشاره دا چې تاسو الله نه ما سوا دی بلی، او حال دا چې دی نه سمی دی نه علیم او بصیر دی. الله بلی ځکه هغه السمیع هم دی او البصیر هم دی، چې څه ورته ته وایې نو هغه اوري او ستا حالت هم هغه ته پته ده. اولم یسیرو فی الارض
آیا دی ندی ګرځېدلي په دې ځمکه کې چې وګوري څنګه شو انجام د هغه خلکو چې دی نه مخکې وو کانو اشد منهم هغوی وو ډېر زیات د دی نه قوتن په طاقت کې و آثارن او نښې پرېښودو کې په ځمکه کې مانا هغوی د دی په نسبت باندې ډېر غټ غټ یادګارونه پرېښي دي په ځمکه فاخذهم الله بذنوبهم نو ونیول دی الله د دی د جرمونو د وجنا او نو دی د پاره د الله د خوانا څوک بچ کوونکې ذالک بانهم دام تفصیل دی د ذنوبهم و اذا ذکا چې یقینا راړل به دی سکا د دی رسولانو بالبینات واضح دلیلنا نو انکار کو دی نو ونیول دی لرا الله یقینا الله د قوی شدید العقاب ولقد ارسلنا موسی بیااتنا د تخویفی دنیاوی مثال ذکر کړي وای خامخا مونږ لېږلو موسی خپل نخو سره او سلطان مبین سره فرعون حامان او قارون ته دی دریو واړو ویلې چې ساخرون کذاب نو کله چې راغې دی سکا حق من عندنا زمونږ طرفنا قالو نو دی ویلې چې ابنا اقتلوا ابنا الذین قتل کئ دامن دا غچا چې ایمان راوړو د سره واستخجوا نساءهم او ژوندیو ساتئ د دی لوڼه وما کید الکافرین الا فی ضلال دی کې د یو وهم جواب دی هر کله چې فرعون دا ظلمونه شروع کړل دا ظالمانه سزا نافذ شوه نو دی کې سو خلق د حق نه د دې د وجې نه منې شول بنی اسرائیلو کې نو الله وی وما کید الکافرین الا فی ضلال نو تدبیر د فرعون مگر برباد مانا فرعون خو هر تدبیر ممکن تدبیر اختیار کو چې خلق دی د موسی علیہ السلام د ملګرتیا نه منی کی خو هیڅ څوک منې نشول وقال فرعون ذرونی اقتل موسی او فرعون ویلې چې ما پرېږدئ چې زه قتل کم موسی او پکار دی چې هغې د دعا وغواړي د خپل رب نه ځکه زه یریږم ان یبدل دینکم چې هغې به بدل کي ستا ان یبدل دینکم زه یریږم چې دی به بدل کی ستاسو دین دلته تا مفسرین وای د دین نه مراد نظام حکومت ته ځکه چې د فرعون او داغه خاندان چې کوم د فرعون خاندان وو د فرعون چې کوم په مصر کې کوم نظام او آئین نافذ و مسلط و نه دا د دی د خود ساخته عقاید او د نظریاتو په بنا باندې وو دی وی چې دا فراعین مصر چې دی دا د الله نائبان دی گویا مونږ دی نشو خفه کوله د دی خبره مونږ رد کوله بالکل نشو دا زمونږ په دی باندې او دا وی په مونږ باندې د دی حق دی نو ځکه دې ته دین ویلې انی اخاف ان یبدل دینکم زه یریږم چې دی موسی با بدل کی ستاسو دین مانا نظام حکومت دا مذهب بیان دا سیاست به ختم شي تمدن او معیشت به ختم شي دغه سي حقیقت کې فرعون ته د موسی علیہ السلام د لاسا خطر محسوس شو اخبلا لیکن دا د هر ظالم حکمران طریقه وی چې دته انداز ولا اختیار کی چې مطلب لا چې ما ته خو خطر نه دا خطر ہوتا سوتا دا مال خو هغه هیڅ نشي کوله کو کینو هغه ستاسو به کوي چې ستاسو دین به ختم کی ستاسو د پلان نکه طریقې به ختم کی او ان یظهر فی الارض الفساد یا بده خار کی پدیز مکه کې فساد وقال موسی علیہ السلام وی یقینا ز پناهی غواړم د خپل رب او تاسو د رب همین کل متکبر د هر متکبر نه چې نه منی به یوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ خلاصہ کې در تماوی چې بل پکې واقعہ ذکر کړي د رجل مومن دا واقعہ پسلورو حصو کې تقسیم دا واقعہ ذکر کئی دا اہل حق دا تشجیع دا پارا او دا تسلی دا پارا
وی وقال رجل مومن اویلی یو مومن سڑی چی دے سوک و من آل فرعون دا فرعون دا خاندان نو دا اوی خلا دا اغا مقولہ نا ذکر کئی مز کی وی یکتم ایمانہو چی دا با پٹو اخبل ایمان دا با وی اخبل ایمان پٹو نو بعد خلق وی چی دا ایمان پٹول چونکہ دا رخصت غندے دے نو آگئی وی دا دل تکی وی یکتمو دا کتمان نن دے یکتم ایمانہو مانا دے چی دبا اخبل ایمان پخو چی وی دا تاویل پکیو نشی خو صحیح دا چنا یکتمو پخبل مانا دے او دا داعی دا ضروریاتو ندا دی یو سڑے د حق دعوت شروع کی نو ابتدا کے حغل اخبل دعوت پٹول پکاری د دین بغیر بل اور سگا سے چارنی لکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیر وقت پورے خفیہ دعوت چلو لیو او د خفیہ دعوت مرکز د پیغمبر آغا زید بن دار ارقم و دار ارقم دس خلاف اولا وغیرہ نہ دے دا د یو مصلحت د پارا چکا اس دی وقت کی ټولو ته پتو لگی نو زما محاذ چې دے د مقابله اغب ډیر زیات شي لہذا شورون ځان سره یو سو کسانو زین جوړ کا نو دم دغه سکور یکتم ایمانه مان خپل دعوت پټ ساتلے وہ ایمان خپل اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ دا قال رجل مؤمن مقوله دا دسوئی اتقتلون رجلا آیتا سو قتل ویو سڑے چاگے داوائی چی ربی اللہ وقد جاکم بالبینات من ربکم او یقیناً در آوڑی تاسو تا واضح دلیلون استاسو در رب دخوانا نبی علیہ السلام یو رز دغا سے یو سڑے راگے او دا نبی علیہ السلام غاڑا کی سادر واچو او اغے تاوو دیتا دا نبی علیہ السلام تا ډیر تکلیف محسوس کېدو پیغمبر مستولاړو په دې دوران حضرت ابوبکر صدیق سے راغی او هغه غالبا عبداللہ ابن ابی معیط هغه ته ټیکا ورکړه او دا الفاظ په جبه باندې وو چې تقتلون رجلا ان یقول ربی الله دغه د رجل مومن والا الفاظ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وان یکو دروغ جن وہ نو پد باندې بوی وبال د دروغو لیکن و ان یکو صادقا کدے رختین وی نو یصبکم بعض الذی یعدکم رسبتا سوتا سہسا د عذاب یعدکم جدیتنا تاسو یری ان اللہ لا یهدی یقینا اللہ ہدایت نور کئی بادشاہی دا د مصر بادشاہی نن تاسو پلاس کے دا غالب ای تاسو پدی ملک کے لیکن لوگوں نے دین آخوا ہم سو چکئی فمن ینصرنا من باس اللہ نسوک بمدد کی زمگا دا اللہ دا عذابنا ان جاءنا کب منگراشی قال فرعون ورتوئے فرعون تو اس معلوم شوا جدا سڑے مومن دے نو فرعون ورتوئے ما اوریکم الا ما ارا زر رائے ندر کوم تاسو تا مگر حقا چه زگنم مانا زمان رائے با حقا سی رائے بی چه کم مخینوا دا دی سڑی دا تقریر پا بنا باندی دا اخپل رائے نبدلو ما وما احدیکم اللہ سبیل الرشاد نشم خول تاسو تا مگر لار دنیغی وقال الذي آمن یا قوم دی دیانا دا رجل مومن دا واقعی دوی مایسا شروع کی گی پدی کی داغا دری خبر بیانی تخفیف دنیاوی اخروی دلیل نقلی د یوسف علیہ السلام او اخر کی داغا اخپل قوم تا زجر دے بصفات القبیحہ وی اویلی دی مومن سڑی چی یا قوم اے قوم دما ارجعو یا قوم اے قوم دما انی اخافو علیکم یقیناً زیریگم پتا سباندے مثل یوم الاحزاب دغا احزاب درم دل راغ لفظ او احزاب سوق وہ صورت سواد
کې د هغې تذکره وشوه. وایي ذم یریږم په تاسو باندې پشان د یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح. دا اوس د هغې وضاحت دی، پشان د حال د قوم نوح او د عاد او د ثمود او د هغه چا چې دوی نه رستو دي. وما الله یرید ظلما للعباد، او الله اراده نه لري د ظلم کولو په بندیانو باندې. و یا قوم اے قوم زما انی اخاف علیکم، یقینا یریږم په تاسو باندې یوم التنادي د ورځې د چغنا د چغو والا ردنا یوم تولون مدبرین، په کومه ورځ چې به تاسو واړېږئ شا کوونکي، نه به وي تاسو لره د الله نه څوک بچ کوونکی، او هغه څوک چې الله یې ګمراه کي نو نه به وي هغه لپاره څوک هدایت ورکوونکی. ولقد جاءکم یوسف، دا اوس دلیل نقلی ذکر کوي دی د یوسف علیہ السلام نه. وی راغله و تاسو سکا یوسف دین مخی بالبینات په واضح دلیلونو سره، نو تاسو وی په شک کې د هغه سنا چې راوړي وو یوسف تاسو ته به باغی کې، حتی اذا هلک تر دې چې کله یوسف هلاک شو نو تاسو ویلې چې لن یبعث الله من بعده، هیڅ چریب الله نه را لیږي د دنه رستو څوک رسول. لن یبعث الله دو مطلب کی دیشی. یو مطلب دا چې تاسو د یوسف علیہ السلام د وفات نه رستو خپل په کفر باندې مضبوط پاتې شوي، او تاسو وی چې زئی د یوسف نه خدان خلاص شو، یوسف نه علاوه یوسف نه پس بل څوک باندې راځي. او دویم مطلب دا دی چې تاسو د یوسف علیہ السلام جون رستو د هغه د راتلو ارمانو کو، مانا چې کله یوسف علیہ السلام وفات شو د مصر حالات خراب شل، نظام کې گڑبڑ پیدا شو، نو دی له هغه وخت کې ارمان راغې د یوسف، نو دی دا ویلې چې لن یبعث الله من بعدی رسولا. استفهام مقدر دی، آیا الله با د یوسف نه رستو بل څوک رسول را نه ولی چې د ملک د مصر دا حالات سم کی وئی. ندی کی تنبیہ دا اشارہ دا دغتا مکی والاو تا جنن خطاسم د خلافی تردی چې د دې علاقې نا استلهم غواړي لکه اخوی یوسف چې یوسف وکړو، خو یو ځل دې چې تاسو بم د پسې ارمانونه وکړي. لن یبعث الله لکه چې مصر والاو د یوسف علیہ السلام نه رستو داغه پسې ارمانونه کړي وو. کبرا مقتن عند الله، ډیر غټه دا جګړه د الله په نظام او د ایمان والو په نظام دغه سي الله مورونه لګي په هر زړه د تکبر کون کی جبارن سرکش. وقال فرعون یا حامان، او اوه فرعون اے حامان ابن لی سرحا جوړ کې مال را بنگلا لعلی ابلغ الاسبابا کی دیشی چې زور سما اسمانونو ته دروازو ته دروازې د اسمانونو ته چې ورخاره شما د موسی الاتا و انی لا ظنه کاذبا، او یقینا ز خامخا دې غنما دروغجن. وکذالک دغسی زین لفرعون سوء عمله، خیسته کړه شوی و فرعون د پاره د هغه بد عمل، وصد او د من شوی و د نیغ لارنا. وما کید فرعون الا فی تباب، او نو قید د فرعون مگر په بربادی کې. وقال الذي آمن یا قوم، د دې نه د رجل مومن د واقع درې مې صدا وی اویلی مومن سړي چې قوم دما اتبعونی دما تابعداریو کوي نو د تاسو ته لارو خیما سبیل الرشاد. او یا قوم تزهید فی الدنیا ورته ذکر کوي قوم دما یقینا دا ژوند دنیاوی، انما هذه الحیات الدنیا متاع، دا د یو سورد فیدی دی، او یقینا آخرت چې ده هي دار القرار، هغه کور د همیشگی ده. من عمل سیئا تخویف او بشارت، چا چې عملو کو بدنو بدل بنور کیږي دتا مگر داغه پشانته، او چا چې عملو کو نیک کناری نبی یا زنا نبی بشر دې کې چې دی مومنا فاولائک يدخلون الجنه، نو دغه خلق دی جنت ته داخليږي، روزي باور کیږي دیتا بغیر حساب. ویا قوم مالی، ویا قوم مالی، او اے قوم ذما مالی ادعوکم الى النجات، مال سدی چې زتا سو بلم نجات او تاسو بلای ما د اورتا.
دا یو اجمالی خبر ذکر کرا تاسو نجات طرف ته بلم دا قوم تاسو د اور طرف ته بلی اوس مخ کی آیت کې د دې تفصیل کړي زد نجات طرف ته زګ بلما چې تدعوننی لاکفر بالله ها لف نشر غیر مرتب ده تدعوننی تاسو ما بلی چې د کفر کوم دا الله یعنی شرک دی کوم هغه سره ما هغه څه چې لیس لی به علم چې نشته مال را داغه په بارکه هیڅ علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار او ذبلم تاسو الى العزيز الغفار لا جرم انما تدعونني الي لا جرم هیڅ شک نشته دی چې یقینا تا هغه شی چې تاسو بلای ما حقیقتا انما تدعونني الي ما چې تاسو کوم شیست بلای کوم معبودانو تا نو نشته دی هغه د بارا دعوت او اختیار د دعا قبل ولو په دنیا کې ولا فی الاخرت او نه په آخرت کې او یقینا ګرځیدل زمونږ چې دی الله ته دی او ان المسرفین او اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم دا اخیری خبره د رجل مومن دا محاکمه وای ذر دې چې تاسو به یاد شي ما هغه خبره اقول لكم جزي و ما تاسو ته وافوض امري الى الله او زبا زسپارما خپل حال الله تا یقینا الله دې بصیر بالعباد لدن کې د بندیانو د محاکمه پیش کړه فستذكرون ما اقول لكم زما دا خبره به وي تاسو ته یاد شي دا بتا سو ته سمجھ راشي د خپل دعوت او د ایمان د اظهار په نتیجه کې د خپل قوم نه خطر محسوس کړه چې دا قوم اوس ما ژوندې نه پریدي نو څنګه ورته وایي فستذكرون ما اقول لكم ها افوض امری الى الله ز خپل معامله الله تسپارم ذکا الله دې بصیر بالعباد نو الله وی فوقا الله سیئات ما مکروا نو الله بچ کو دا غبدو کارونو نا چې دوی ور سره تدبیر کړي وو او راگیر کو بآل فرعون آل فرعون را راگیر کو بد عذاب النار دا بدل د رسول عذابنا النار یعنی اور یوردون علیها دا دوی با پیش کیږي په دې اور باندې سبا او بیگا و یوم تقوم الساعه او کله چې قیامت قائمیږي نو دوی ته ویل کیږي داخل شي فرعونانو اشد العذاب سخت عذاب تا دا اشد العذاب اوس کم عذاب دے ظاهر دا چې دا د آخرت عذاب دے ولی د دنیا کې فرعونانو لږ کم عذاب و هغه خو مخ کې ذکر شو چې یوردون علیها غدوا و عشیا نو دا د آخرت عذاب دی چې قبر عذاب ورتوي او دا آیت مضبوط دلیل دی د اثبات د عذاب القبر چې قبر کې عذاب نشته دی بعض معتزله وغیرہ هغه د قبر عذاب نه مني او د نه منلو هغه سکا انکار محض نه علاوه سنشته دی انکار محض مطلب دا چې دا قبر کې هو مړې پروت معنا لاش نو دغه خو سه احساس او حیات نشته دی نو دلګو عذاب ورکیږي نو داغه عذاب څه فایده دا مقصد څه دی کدمانی نعمتونه کیږي نو داغه فایده صدا دغه خبرونه علاوه څه دلیل ورسګه نشته دی او صحیح دا د اهل سنت په نظمانه چې قبر عذاب شتا قبر کې عذاب شتا خایو کلا غي وای چې دا قبر کې بدن پروت په بدن کې حیات نشته ده دا خو کل جماعت ده دا کانی په شان ده نو کو کانی لا عذاب ورکه نو سو مطلب ده کپاغه باندې انعامونه کیږي نو فائدې سو دوی کل جماعت دي کله وای چې دا بعد خلق د سیدی چې هغه ته قبر ملاو نشي مانا یو ساروے اخری دا خیٹه کې لړشي دریاب کې اوس غړي وغیرہ وغیرہ نو دا غي خو قبر نه د کنسلې نو غي له عذاب چرته ما د انکارونه دي دا غي
خدا علی سنت بنید باندې حق خبر ادا دا چې عذاب القبر حق، قبر عذاب د قبر بر حق دی. لیکن دلته کې د قبر دی اصطلاح باندې ځان پویول غواړي. من وو چې قبر کې وسعت دی. قبر به صرف دا عرفی دا کھڑا چې کم اوکنل شوا دا به قبر نه غني، بلکې چې کم مړې کم زیا کې دین او هغه زیاده هغه قبر دی. لکه د ډیرو اکابرو عباراتونه معلومیږي چې قبر برزخ ته ویل کېږي. برزخ چې دی دا قبر دی. نو دا د قبر دی مفهوم کې چې وسعت او شو، نو دا هغه اعتراضونو جوابونه ختم شو چې بې یو سړی دریاب کې وزړې دو اور کې وسوځې دو وغیرہ وغیرہ. مونږ وو چې چرته دی نو دا هغه قبر شته، هلته به هغه سره تنعیم او تعذیب واره معامله کېږي. اوس دا چې د عذاب القبر کیفیت څه دی، نو دی کی یو قول دا دے چې دا عذاب او سزا تنعیم او تعذیب چې دے دا بدن ته ملاویږي، روح سره د دې هیڅ تعلق نشتا. دویم قول دا دے چې دا با روح سره تعلق وی، بدن سره هیڅ قسم تعلق نشتا دے. دا دواړه قولونه شته د اهل سنت. د جمهور قول دریم دی، هغه دا چې دا اصلا د عذاب او د نعمت تعلق و روح سره وي، لیکن بدن ته هم متاثر کیږي او کله کله دا امتحان د پارا د تعلیم د پارا الله کله کله دی ژوندو باندې دا واقعیا پیښ کی چې دوی ته تینا عبرت ملاو شي. دا کول بیا راجی دی. اوس دا بدن ته څنګه تنعیم او تعذیب کیږي، نو سو کوئی الله قادر دے، روح مو پکې نشته، بیا هم الله قادر دے عذاب ورکول شي، احساس ورته ورکول شي. او عام کول د تطبیق والا قول دے چې نه روح خپل په مقام کې دے، لیکن دی قبر کی چې کم بدن پروت دے، دی بدن سره یو غیر معلوم الکیفیت تعلق دے. داغی تعلق په بدن داغی تعلق په بنا باندې دی بدن کې دمرا حیات راشي چې هغه سره دی بدن ته د تنعیم او د تعذیب احساس وشي. دا قول عام چلیږي. هو مونږ وو چې دا برزخ چې دی، برزخ لکه برزخ زما خیال مطابق دوام دا برزخ چې کله مړې مونږ په دې قبر کې خاک کو کنه، مونږ چې ورته قبر وو د دغه دیانه احوال برزخیه شروع شي. دغه برزخ څه داسې مخصوص مکان نه دی چې تو وایي چې دا برزخ چې دی فلانی علاقې نه په برا او داسې خو نه دی برزخ، نه من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون دی. نو مونږ وو چې دغه برزخ شروع شي، لکه دغه چې دغه قبر متعلق دغه سي روایات بعد راځي چې کم قبر کې مونږه مړې خاک کړي ده کنه، نو وای چې کله دې خاک شي نو تا حد نگاه دا قبر دتا کولاو شي، نو کو دغه دا قبر واخه ته دلته کې مونږ به دغه برزخی خبرې دی زمونږ سمجھ ته نه راځي. دغه دیله به برزخ لتلوي، نو ایله خو یې څوک نه دي تیار چې بیا تینا پچکری لړ شي او بیا راشي. دا برزخی امور دی. تا حد نگاہ کا دغه قبر آرتیږي، نو دا نور قبرونه چرته لاړ. یا راضی اور روایت کې چې یو سړی به مزګزاري، نو هغه ته په دې قبر کې داسې یو صورت جوړ شي چې هغه دا پوهېږي جوړ نور په ډوبېدو دی، نو دی وایي الې مال اوبه راړئ چې زما مونځ قضا نه شي. نو دا نور په دې کډه کې چرته نه راغی. دا داسې څه احوال دي چې دې نه معلومېږي، به دغه احوال برزخیه شروع شي. بیا
بعد خلق وی تاسو وایي چې قبر نه مراد برزخ دی، نو دا تاسو چرته نه وایي چې یو خو په دې باندې ډېر لوی روایات دي. زموږ استاد د نیلوي شاه صاحب په دې باندې پوره رساله ده، نور تاسو ته به ډېر ملاو شي علماء دیوبند په دغه کې. خو دې دپاره که مونږ دا قبر نه انکار کو او صرف هغه برزخ هم منو، نو بیا د هغې اعتراض خپل په دی و. مونږ خو دا منو چې دام قبر دی، دا عرفي قبر، لیکن بعدې خبرې داسې وي چې د هغې تعلق دی عرفي قبر سره وي، نو هلته به دا قبر مرادي. بعدې خبرې وي برزخي، نو دا هلته کې به بیا مونږ وایو چې د قبر نه مراد برزخ دی. لکه قبر باندې وایي خپه مږدی او قبر سکنه قبر باندې نبی علیہ السلام روانو نو سورلی او یریدا وغیرہ وغیرہ، دا خبرې او د دغه قبر متعلق دي عرفي. او چې دا وایي چې قبر کې عذاب او تنعیم، نو دلته کې به بیا د قبر نه مراد برزخ واخلي. بہرحال خبر اوږده شوه، خو دغه آیت د عذاب القبر د پاره دلیل دی او دا وضاحت لغونې ما ځکه وکړو چې د خلکو ذهن نه وځي چې مونږ عذاب قبر نه منو. دا خلک څه وایي؟ وایي دی عذاب قبر نه مني، مونږ یې منو چې الله به تعالی عذاب قبر درکوي. مونږ دا منو نه منو، ولې مونږ دا منو انشاءالله. نو عذاب القبر حق، عذاب قبر حق دی او دا غي دا تفصیلات دي. خو چونکې امور برزخیه دي قطعی فیصله پکې نشي کېدی چې دا به کم کیفیت وي، دا د رای اختلاف دی پکې، دا هر چا خپل خپل اقوال دي. زمونږ چونکې دا قول دی چې دا روح دی عنصري بدن کې نشته، نو دی ته نه خپل مفروضي بیا جوړی، وایي چې دی وایي چې روح پکې نشته، نو دا خو جماعت دی، نو دا خو هغه د معتزله خبرې دي. دې ته مفروضات وایي او دې ته وایي صغرا او کبرا، او بیا ته نتیجې راوباسل. حالانکه زمونږ او د هغې په دغه کې ډېر فرق دی. لکه اهل سنت بیا دغه قائل دي چې دې بدن باندې هم د عذاب او د انعام آثار کیږي که نه. مونږ دا خو وو چې روح خپل دیا کې دی، خو چې روح باندې کم عذاب دی نو د هغې نه متاثره کیږي دا بدن هم. د بدن تاثر څنګه وي د روح د تعلق په بنا باندې یا بلا تعلق روح الله قادر دی چې دیم له احساس ورکړي. او کوای چې دخول دی او د روح په دې بدن کې داخل دی او تر اخر پورې بوي، نو دې د پاره فمن ادعا فعليه البيان، دې د پاره مستقل دلیل پکار دی او دلیل نه دار ده. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، تخفیف اخروی دے چې دا مرتب دے په واقع د فرعون باندې. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، او کله چې به د یو بل سره باز کوي په اور کې، نو فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، او به وایي دا کمزوري هغه چاته چې ځان یې لوی ګڼلی او چې انا کنا لکم تبعا، یقینا موږ ستاسو تابعدار وو. فهل انتم مغنون عنا، نو آیا تاسو لرې کولی شئ د موږ نه نصیبا من النار، یو حصه د اور. قال الذین استکبروا، او به وایي هغه چې لوی کړي و، انا کل فیها، یقینا موږ ټول په دې کې یو. ان الله قد حکم بین العباد، یقینا الله فیصله کړې ده بین العباد د بنیانو منځ کې. وقال الذین فی النار، او به وایي هغه خلک چې په اور کې پراته دي د جهنم څوکیدار ته به وایي ادعوا ربکم، تاسو ابلی اخبل تاسو ابلی اخبل رب، یخفف عنا چې کم کی د موږ نه، یورد عذاب. نو هغوی به ورته وایي اولم تکو تاتیکم رسلکم، آیا نه راتلل تاسو رسولان بالبینات په واضح دلیلونو سره؟ دی به وایي بلا ولې نه. نو قالو دی به وایي فدعوا، نو تاسو یې وبلئ. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، او نبوی دعا د کافرو مگر بربادا. دلته د دعا نه مراد دا دعا په آخرت کې ښه چې کم مقام دی، هلته کې به د کافرو دعا برباده وي. دنیا کې د دعا الکافر حکم دا نه دی، دغه دعا خو د کافرانو په دنیا کې ډېرې قبلیږي،
انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. دریم باب دے اس آخر د سورت پورے پدی کے تسلی دا مومنانو لا. دویم آداب دی داعی دا پارا. دریم در رد دا شرک فی الدعا او پاغیبانی دلائل تفصیلیہ. سلورم تخویفی دنیاوی دے پکے. انا لننصر رسلنا یقینا خامخامغ مدد کو د خپل رسولانو سرا والذین داغ چا سرا چې ایمان راوړې ده فی الحیات الدنیا په دنیاوی ژوند کې و یوم یقوم الاشهاد او په کمرت چې با ادریږي گواهان یوم لا ينفع الظالمین پدغرض با فیدن رسید ظالمانو تا دا غیبانی ولهم اللعنت او دید پار بوی لعنت او دید پار بوی سوء الدار بدکور. ولقد آتینا موسی الهدى او خامخا ورکړو مون موسی ته هدا هدایت او ورثنا بنی اسرائیل وارثانم جوړ کړیو د بنی اسرائیل وورثنا بنی اسرائیل وارثان جوړ کړیو د کتاب هدن هدایت د پارا او نصیحت د پارا لولل الباب عقل والو ته. فاصبر تفریدا لہذا صبرو کا یقینا وعدہ دا اللہ رختینہ دا. واستغفر لذنبک بخنو غاڑا د خپل گناہ. واستغفر لذنبک استغفار مستلزم د گناہ نه دے چې انسان نبا گناہ کیگی نو هغې نه رستو بده استغفار کی. دا خو مونږ خپل دین کې یو سوچی خیره نو د هغې په بنا باندې 10 آیتونو کې د مونږ دین کې فوراً اشکال راځي چې الله پیغمبر توای واستغفر لذنبک نو دا کومه ګناه وا نه. استغفار چې دې د رفع الدرجات د پاره وی او خاص کر پیغمبرانو لا. واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک او تسبیح وایا د خپل رب د حمدونو بالعشی والابکار بیگا او سبا. ان الذين یجادلونک یقینا خلق چې جګړه کوي د الله آیتونو کې بغیر د دلیل نه چې رسیدل وي دیتا. ان فی صدورهم نه دې د دې پسینو کې مگر کبر دې د دې پسینو کې صرف لوی پرتا دا چې نه دې رسیدون کی هغه کبر تا دا هغه کبر تقاضی دې نشي پورا کوله. فاستعذ بالله نو پناهی دا الله غواړه انه هو السمیع البصیر. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. راتون کی 2 آیتونو کې الله اثبات د قیامت کوي. خو اول آیت کې امکان قیامت ثابتයි چې د قیامت قائم کول ممکن دي چې دې ته وایي دلیل انی سره ثابتයි. او په دویم آیت کې قیامت وقوع ثابتයි وجوبن چې قیامت واقع کول لازم او واجب دي ضروری دي. نو الله ویلا خلق السماوات والارض خامخا پیدا کول د اسمانونو او د زمکو اکبر او ډیر لوی دي من خلق الناس د خلقو د پیدا کولنا. نو معنی چې کم کار الله د زمکو او د اسمان خالق کی دیشي نو اغل د خلق دوباره پیدا کول سګران دي. نو الله د پارا قیامت قائم کول یعنی خلق دوباره پورته کول دا ممکن دي. ځکه هغه د دین غټ ممکن کار بل کړی دی نو ممکن شو. خو اکثر د خلقونه لا یعلمون نه پوهیږي. وما یستوی الاعمی والبصیر او نشي برابرې دی. دې ته اوس وایي دلیل لمی چې دین وجوب د قیامت ثابتوي او نشي برابرې دی ړونو بینا او ایمان والا وعمل الصالحات او نیکو عمل والا وللمسیء د بد عمل والا. د دې نشي برابرې دی. د دې نن درس کې دا ډیر زل رااله او هر زل ما ویلې والله علم چې تاسو زین تراله لو کنه. نو د دې مطلب څه شو؟ هر کلا چې دای نشي برابرې دی په دې حالت کې نو حکم کې بیان دي برابر او حکم کې عدم مساوات لپاره یو رز د فیصله پکار دا هغه رز وی قیامت د کنه. نو معلومه شو چې قیامت قائم کول لازم دي. کني اعما او بصیر بیوشي ایمان والا او مصیب بیوشي او دا خو بالکل د انصاف نه خلاف ده. قلیلا ما تتذکرون ډیر کم تاسو نصیحت علی. ان الساعه لآتیه لا ریب فیها
دا نتیجه شوا د ما قبل دلیلونو یقینا قیامت خامخارات لن کے دے نشت دے اس شک بدی کی خو اکثر د خلقون لا یومنون ایمان نلری وقال ربکم ادعونی استجب لکم دا اس ترغیب دے توحید فی الدعا تا تاسو رب وائی چے ادعونی ابلی ما اغاڑی مانا استجب لکم زبی تاسولات فریاد قبولو ما ستاسو فریاد قبلول بید امانا دبل چا کار نہ دے ہوئی ان الذین یستکبرون عن عبادتی یقینا خلق چی تکبر کئی دما د بندگینا سیدخلون جہنم داخرینا نظر دے چی دیب داخل شی جہنم تا داخرینا ذلیلا قال ربکم ادعونی استجب لکم دی آیتنا یو دو فیدی نور معلومی گی یو دا چگورت دی کہ اللہ وی ادعونی استجب لکم دعا اغواری زبستاسو دعا قبلوم کل کل شیطان وی چکم پا قسمت کی لکلی نو آگا خو انسان تاسو ملاوی گی کنا نو دعا تا سے ضرورت ہے کل وی انسان چی اللہ تا خوار سپت دا تمال سپکار دی نو ویلو سو ضرورت ہے نہ اللہ د بندہ د بندگی تو خوشحالی کی کنا او پا دعا کی چکم د اظہار بندگی دے نو دس پا نور عبادتونو کی نشتا دکا پیغمبر وی الدعا مخل عبادت نو اللہ اخپل د بندہ د بندگی خوخی نو غاڑی با پا جبا باندے با غاڑی استجب لکم حلو دے اگرچہ اللہ تا ہر سپتا دا دام ورته پته دا چې دا دې غواړي نو دا به ورته ملاویږي او که نه به ملاویږي نو کله به ملاویږي تقدیر کې شته او که نشته دا هر څه پته ده خو نه تا کار دی چې خپل د بندگی اظهار وکړه ادعوني استجب لکم دویمه فایده دا معلومیږي چې دلته د دعای تعبیر کړی دا په عبادت سره ان الذين يستكبرون عن عبادتي ویلې دې عن دعای نه دی ویلې دین معلومی کی چې دعا و عبادت یو شے دے نو مونږ وو یو دے نہ بلکہ دعا مخل عبادت دے د نبی علیہ السلام حدیث په بنا ان الذين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه دلیل اللہ غذات دے چې پیدا کړی د تاسو لشپا چې تاسو آرام کوي باغی کې او ورځې رڼا والا چې لتبتغوا من فضله یقینا اللہ خامخا فضل کول والدے پدی خلق بانے خو اکثر د خلقون لا یشکرونا شکر نکئی ذالکم اللہ دغا اللہ دے ربکم جساس رب دے خالق کل شئین پیدا کون کے دا ہر صدے لا الہ نشت دے سوک بندگیت حقدار دا بندگی بید آغنا فانا تو فکونا نسنگ تاسو اڑول کی گئی کذالکا علت دا تو فکون دے دغ سبا یوفق الذین اڑول کی دل اغا خلق چکانو بی آیات اللہ یجحدونا دا اللہ آیتن نے انکار کو اللہ الذی خجال لکم الارض قرارا چی جوڑ کڑی تاسو لداسمکا قرارن دا آرام دا پارا والسماء بناء آسمان جوڑ کڑی دے چھت ماوی جوڑ داود علیہ سے اکڑی والسماء بناء آسمان چت جوڑ کرے دے فاحسن صورکم وصورکم او شکلونه درکړي تاسو ته نو خایسته کړي دي تاسو شکلونه ورزقکم من الطیبات روزی درکړي تاسو ته د پاکینا ذالکم الله دغه الله دې چې رب دې تاسو فتبارک الله فتفری او نتیجه ده د ما قبل نعمتونو باندې نو وی فتبارک الله نو برکتی دې الله رب العالمین چې رب د جهان والو دې هو الحی دلیل هم دې او توحید فی الدعا ذکر کئ او توحید فی الدعا سرا سرا توحید فی الالوهیت هم ذکر کئ یعنی گویا الله وی چې بلنا چې د چانک وی چې د یو الله نا غواړي نو الہ هم هغه یو الله وګڼي هو الحی هغه دې الحی جون دې
لا الہ الا هو ند حقدار د بندګۍ بيد اغنا نو بلی هغه خالص کون کی غلر دین الحمدللہ رب العالمین قل انی نهیت دا د دې دلیلونو نتیجه شوا قل وایا یقینا زمن کړه شوی ما د دې خبرې نه چې بندگی دی حکم دا غچا چې تاسو یې بلې بيد الله نه هر کله چې رال الماسکا واضح دلیلونه زما د رب د خوانا او ما ته حکم شوی دی چې زتا بیدار شم د رب العالمین هو الذی دلیل الله غذات چې تاسو پیدا کړی د خاورنا بیا د نطفینا بیا د علقینا بیا براو باسی تاسو بچی بیا معنا یربیکم پرورش بکئی تاسو چې ورسی تاسو خپل ځواني ته بیا بتاسو پالی دی د پارا چې شي تاسو بوډاګان خو منکم من یتوفا تاسو کې نه بعد هغه وی چې مړ کړي شي هغه د دین مخ کې ولتبلغوا اجلا مسمى دی د پارا چې ورسی تاسو نیټه مقرره تا ولعلکم تعقلون چې تاسو پوي شي هو الذي يحيي ويميت الله غذات چې مړول کوي و يميت چې جون دی کول کوي او مړول کوي فاذا قضا امر چې کله اراده د یو کارو کینو یقینا وای غیتا چې شان فیکونو سمدستی اغه شی علم ترا زجر دے آیتا سوچ نه دکړه نه د دلی دلی الذين خلق یجادلون فی آیات الله چې باسونه د الله پایتونو کې کوي انا یصرفونا سنگا دی اڑول کیگی دا خپل استدلال نا الذین کذبوا بالکتاب دا خلق دی چې تکذیب کړي دے د کتابونو او د هغه څه چې موږ را لېږلي پاغه سره رسولان خپل نو مان مراد مسله د توحید شو ځکه الله هر رسول په دې مسلې را لېږلې دے سورة الانبیاء نحل کی دا خبرت رشید ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انه لا الہ الا انا فسوف یعلمون مخیوز تخفیف اخروی دے آیت نمبر 76 پوری اذ الاغلال فی عناقهم کلچ توخنا د دی په سټونو کې پراتوي والسلاسل زنجیرنا یسحبونا راکا گلکیږي بدوی فی الحمیم په خټ کې دلوبو کې ثم فی النار یسجرونا بیا په اور کې سیزل شي دی بیا به ویل شي دی تا چې کم دیا کې دی اغا چې تاسو با شریک جوړول به د الله نه نو دی بوي چې رخصل مونږ بل لم نکن ندو من قبل شیئا بلکہ منگا خو اچرین اسوک نبلل بید اللہ نا دین مخی دا سورة الانعام آیت نمبر 23 کی دی حوالہ ورکڑے وا چی لم نکن ندو من قبل شیئا منگا اللہ نا دین مخی اللہ نا ما سیوا اسوک نو بللی و چکل اعدا اندامنا اخبل گوایان شروع کی نو ابوائی چی واللہ ربنا ما کننا مشرکین رنبے بدا سوائی دغا خبری بکی و چکل اعدا اندامنا ہوئی نو بیا با اقرارو کی فاعترفنا بذنوبنا کذالک یذل اللہ الکافرین دغا سے خطا کی اللہ کافران ذالکم بما کنتم دا زکا جتاسو تمرحونا تفرحونا فی الارض خوشحالی بمون کولا پدیس مکہ کے پناہ حقا و بما کنتم تمرحونا او دا دی وجنا جتاسو بالوی کولا ادخلوا ابواب جہنم ننو دی دا جہنم دروازونا میشو سیپدی کی فبیس مثوى المتکبرین فاصبر تسلی دا پندو طریقو نو صبرو کا یقینا وعدہ دا اللہ رختینا دا اغا وعدہ مخ کی تیر شوا آیت نمبر 91 کی جی انا لننصر رسولنا فإما نرینک بعض الذی نعدهم نکچر منگا وخوتا تا سحیثا دہغ عذاب جی منگ دیتا وعدی کو یا بمنگا مڑکتا نو منتبا الینا یرجعونا دوی ٹول واپس کی گی اما نریننا او اما نتوفینا د دین معلومی گی چې یو پیغمبرم که دنیا نه اوتو نو پس دا مرگ نا هغه تم د دنیا والو حال نه معلومی گی ځکه الله وی یا خو به مونږ تا اوخو د دی عذاب یا به مونږ تا مړ کو نو معنا وبخو یعنی ستا په ژوند کې
او یا به ته مړ شي نو بیا به ته نشي کته. دا دلیل شو چې پیغمبر هم چې کله دنیا نه لاړ دنیا والو حالت ناغه نه خبريږي. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وخامخا موږ لېږلي ډېر رسولان تا نه مخکې منهم من قصصنا عليك بعد دینا غبو چې موږ بیان کړي پتا باندې او بعد دینا منا غبو چې موږ بیان نه کړي پتا. وما كان لرسول ان ياتي بآية او نبو هیڅ یو رسول د پاره چې غیر اوړي تنخا مگر د الله په اجازه. نو کله چې براغه حکم د الله فیصله به شو په انصاف سره نو تاوانیان بشول بدغه وخت کې مبتلون. الله الذي جعل لكم الانعام الله غذات چې جوړ کړی تاسو له ساروي لترکبو منها دی د پارا چې تاسو سوار شي بعد دا غیبانی ومنها تاکلون او غی کې نه بعد تاسو خوري. ولکم او تاسو د پارا پاغه سارو کې منافع ډېر فیدی دی او د پارا چې ورسي تاسو په سوار غی باندې حاجتن خپل ضرورت ته چې تاسو په سینو کې دی وعليها وعلى الفلك تحملون په دې سارو باندې او په کشتو باندې تاسو سوار لکیږي. یعنی تاسو د حمل او د بوج او د بار سيزونه په دې باندې وړي. ويريكم آياته او خيب تاسو تعالی نخ خپل فاي آيات الله تنكرون دو الله د کمه نخ نه بتاسو انکار کوي. افلم يسيروا تخفيف دنیاوی آیا دین دی ګرځیدلی په دې ځمکه کې چې وګوري څنګه شو انجام دا خلکو چې دین مخ کې وو. کانو اکثر منهم هغوی وو سیوا د دینا او ډیر وو په قوت کې و آثارن او په نخو پر خودلو کې په دې ځمکه. فما اغنا عنهم نو لري نکو د هغوینا ما اغس کانو یکسبونا چې هغوی با ګټل. هغوی چې کم ترقیانې حاصل کړي وي سچې جوړ کړي وو دا الله عذاب چې پیراغه نو د دې دی کسب هغه عذاب د دین لري نکړې شو. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات سبب العذاب دا عذاب په ول راغله وای هر کلا چې راوړل دیتا د دې رسولانو واضح دلیلونه نو فرحو دوی لوی وکړه بما په هغه سباندې چې دای سکو من العلم یعنی علم دای سکا چې کم علم وو د دنیا مانا فلسفہ و طب و سینس و وغیرہ وغیرہ نو داغی په بنیاد معنی د رسول د تعلیم نا تکبر او لوی وکړه. دوی چې د دنیا د ترقی د پاره چې کم علوم ضروری دي هغه ټول مونږ سکه دي داغي مونږ سکه اداری دي داغي مونږ سکه غټ غټ مرکزونه دي او قرآن خو یو زمانی د پاره و بس د پات هغه زمانه 13 او 13 په هیر شوی هغه هم د سویلیو دیم د سوای. نو وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون غیر کړل دی ما هغه عذاب چې دوی ورپورې ټوکی کولې. فلما راو باسنا نو هر کله چې دوی وګتو زموږ عذاب نو دوی وی آمنا بالله وحده موږ ایمان راوړو په الله باندې یوازې وکفرنا بما كنا به مشرکین او انکار موږ د هغه سنا چې موږ په الله سره شریک جوړول کیو. خو فلم یکو ينفعهم ایمانهم ندې چې فایده ورکی دیتا د دې ایمان په دې طریقې معنی دا ایمان راوړل دیت فایده نور کوي دین مخ کې دیله پکارو چې ایمان راوړې وو. اوس خدای ته حقیقت ښکارا شو د ابتلاء او د امتحان والا پرده ختم شو. لما راو باسنا هر کله چې دی ولیدو عذاب زمونږه سنت الله التي قد خلت في عبادي طریقه د الله هغه چې تیر شوی دا د الله په بندیانو کې. وخسر هنالک الکافرون او تاوانیان شل په دغه وخت کې الکافرون کافران. دین مخ کی آیت کې ویلي چې خسر هنالک المبتلون ذکر جهل تک وہ قضی فلما قضی بینهم بالحق اغیر یکی دا قضا بالحق ذکر و ورسرا قضی بالحق او دا حق په مقابله کې چې دے اغا باطل را دی ذکر ویلی خسر هنالک المبتلون
دلته کې د دې په مقابله کې ذکر د ایمان دی او د ایمان په مقابله کې کفر را دي نو خسر هنالک الکافرون. بس دا یو صورت زما پاتې شو حالانکه